علیکم دوستانو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری محمد اسد او تاسو ګورئ رستم ټیچینګ چینل. ملګرو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ته ګزارش دی که چېرې تاسو زموږ په چینل باندې لومړي ځل یې نو زموږ چینل لایک کړئ او سبسکرایب یې کړئ، خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. نن به موږ زده کوو چې موږ د چا کارډز په خپل موبایل کې څنګه ریسیو کوو او دا څه دپاره ضروري دی. د دې دپاره ضروري دی دوستانو، که چېرې تاسو په خپل دوست باندې یا د خپل ماشوم باندې زوی باندې یا کو داسې بل څوک وي د هغې معلومول غواړئ چې دې ته څوک کال کړي او کوم نمبر نه ورته کال راځي او تاسو غواړئ چې کال ستاسو په موبایل کې ریسیو شي او تاسو وایئ چې زه څه ټایم بیزي یم نو زما کال د اټومیټیکلي د دویم نمبر ته ټرانسفر شي، مطلب زه ریسیو نه کړی شم چې د ډایرکټ دویم نمبر ته ټرانسفر کړی شي. یا تاسو نمبر بند وي پای حالت کې هم ستاسو کارډز په ډایرکټ ټرانسفر کیږي. یا تاسو داسې ځای ته روان یې چې تاسو ته پته لګي چې زما بیټرۍ لو کېدو واله ده او یا چې کوم ځای دی هغه ځای کې سګنل کار نه کوي نو د هغې نه مخکې به تاسو پر خپل موبایل آن کړئ او دا کوم کوډ چې ته زه هم دغه پکې انټر کړئ نو د هغې نه پس تاسو څومره کارډز هم راځي نو هغه به اټومیټیکلي ستاسو په نمبر باندې ریسیو کیږي. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ته ګزارش دی که چېرې تاسو زما په چینل باندې لومړي ځل یې نو زموږ چینل لایک کړئ او سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ او امید لرم چې تاسو به دا طریقه کار په غلط کار کې نه یوز کوئ. فرسټ اف آل به ته هغه کس نه موبایل واخلئ چې د چا کارډز په خپل موبایل کې ریسیو کول غواړئ نو بیا به *61* او 0092 او خپل نمبر به بغیر د صفر نه ډایل کړئ نو تاسو ته به ټول کال اټومیټیکلي ستاسو په فون باندې ریسیو کیږي. صحیح شو؟ تاسو وکتل کال فارورډینګ رجسټریشن واز سکسیسفل نو بیا ته دې دوستانو ختمولو طریقه دا ده تاسو وکتل چې زما کوم کال ډایورټ شنو هغه واپس ختم شو. چېرې تاسو ته زما ویډیو خوښه شوي نو زما ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ او زما چینل هم لایک کړئ او سبسکرایب یې کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. دوستانو، ستاسو لپاره ما د فیسبوک یو پیج هم جوړ کړی دی او چې لینک یې ډسکرپشن کې موجود دی نو تاسو پلیز په هغې پیج باندې ضرور وزټ وکړئ او هغه هم لایک کړئ او فالو یې کړئ. په هغې باندې هم زه ډېر ښکلې او د مزې او اسانې ټیکنیکل ویډیو ورکوم ستاسو دپاره.